مولانا شیخ الحدیث والقرآن پیر حزب اللہ جان صاحب داغه بچی داغه مریدان خلفا عمومی طور باندې عام خلق د دې کلي زمونږ کار ودی لکه څنګه چې د نس نه ثابته ده چې انسان او پیریان دا د عبادت لپاره پیدا دي بیا داسې خصوصي عبادت چې د انسان قلب بالکل د الله ته ورسي دې ته موږ سلوک ویو دې ته موږ نسبت ویو د طرقو او د سلوک او د الله ته د رسېدو ګڼې لارې عبدالوهاب الشعراني او ډېر لوی امام دی دا شافعي المذهب دی دا د جلال الدین سیوطي رحمه الله نه وروسته تېر شوی دی جلال الدین سیوطي رحمه الله هم شافعي المذهب دی مصري دی قاهري دی او عبدالوهاب الشعراني هم مصري دی قاهري دی د علامه عبدالوهاب الشعراني یو کتاب دی میزان الشعرانیة الکبرى مونږ چې کله وایو میزان الکبرى نو همیشه د میزان الکبرى نه مراد زمونږ د عبدالوهاب الشعراني میزان الکبرى وي د دې سل څپې ډېرې بانورې دي نو یا هم کتاب ډېر د نور ډک دی خو دا سل صفحې اتفاقي چل دی چې داسې بانوره صفحې راغلي دي چې تاسو به حیران شي هغې کې لیکلي دي چې وصول الى الله طرق یعنې د الله ته د رسېدو طریقې بعدد انفاس د مخلوقات څومره چې د انسانانو ساګانې دي نو تاسو خپلې ساګانې نه شئ شمارلی شي نو چې خپلې ساګانې نه شئ شمارلی نو د دې ټول ترنم والا سا به څنګه وشمارئ او د ټول پاکستان والا د ټولو انسانانو چې څونه ساګانې دي دغه شانتې د الله ته د وصول طریقې دي دا بیا دوه قسمه دي یو ته مونږ مظاهر ویو څه مظاهر بیا څه دی دا مظاهر پکې څه ته وایي د حضرت شاه ولی الله کتابونه دي ځان نه پیدا کړي صنعات ورته وایي او صنعات ورته وایي دا د دې فن کتابونه دي د تصوف د فن کتابونه دي هر مولا صوفي نشي جوړېدی تاسو په دې مخه به کېږئ خبره پوهېږئ خو څوک وایي چې بس زه به فارغ شم او پیر صاحب به شم او دا خلک به راځي او دا لاس به مې ښکلوي او دا پیسې به مې دې جیب کې ورچوي نو په قلار کښېنه دماغ ځان له به خرابه سم دی ولې ګم نه لګوو دماغ یې خراب شي کښېنه په قلار دا بس یو خدایي ملکه ده یو خدایي انتخاب دی چې خلک وي پیر حزب الله جان او پیر ګوهر علي شاه دا خدایي انتخاب دی دا ګم نه لګوو دا خدایي انتخاب دی دا خدایي انتخاب الله تعالی په پیر حزب الله جان سره کړی دی نو دا د دې کتابونه دي حمعات صفعات البذور البازعات دا د حضرت شاه صاحب کتابونه دي هغه لیکلي دي چې دا الله ته انسان رسي نو دا په دوه قسمه یو په چور راستې سره او یو په سمې راستې سره دا چور راسته دا مظاهر وي مظاهر د مظاهرو داسې مثال دی چې لکه یو باچا یو ځای کې نه ناست دی او یو شل آینې یې داسې لګولي د باچا د ذات ادراک زمونږ په د اهل سلوک په رای باندې نه کېږي باچا رحمان څوک دی الله دی د الله ذاتي تجلی دا نه میلاوېږي انسان ته دا ډېر په مشکلاتو باندې میلاوېږي صفاتي تجلی یا حقي تجلی کله ناکله دا تجلی شي نالب صاحب دا تجلی داسې شي وي لکه اوس د سړی ودرېده او آینې راواغسته او نور هغه ځای کې دی دا شعاع به مونږ راواچوله هغه ځای کې ولاړ دی نو مونږ ویو جوړ دا نور په مونږ باندې لګي نور په مونږ نه لګي نور زمونږ نه په سوکونو په زرګونو په کروړونو مینه لرې دی خو د نور دا شعاع د دې اینې په ذریعه باندې زمونږ دې ماحول ته لاړ شي دغه شان مثال ته تجلی نو دغه شان چې یو باچا ناست دي او هغه اینې لګولې وي آینې چې هغې کې مخ ښکاري او وایي چې په دې شلو آینو کې خو مې مخ ښکاري وګورې په دې یوې کې به راته ګورې او په دې نورو کې به اګر چې ښکارم
مقصد دا دی کله ناکله په بعضې نورو اشیاو کې هم د الله تعالی مشاهده او دې ته موږ ریاضت وایو ریاضت کله ناکله متحقق شي خو زموږ رایه دا ده چې هر هغه ریاضت چې هغې کې اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت نه نو د خپل لاره دې که نظر شاګرې ښه موږ د هغه ریاضت قایل موږ د هغه سلوک قایل موږ د هغه پیرین قایل موږ د هغه اسکار قایل موږ د هغه نورانیت قایل موږ د هغه تصوف قایل موږ د هغه تصفو د الله قایل چې هغه په اتباع د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دیوبندي طور او طریقه باندې ګورو یو نقطه بله کېښوده دا نقطه په قرآن کې شته په حدیث کې شته دا دیوبندي شته پکې ستا پلار راته ووایه ما وښایه ستا دا دیوبند راته وښایه په قرآن کې دیوبند شته وایه که په حدیث کې چېرته دیوبند راغلی دی نه که نه حنفیت هم پکې نه دي شته خو دا زموږ د علماو یو طور دی دې ته څه وي طور مشرب مسلک دا موږ دا نه وایو چې بس دا حق منحصر په دیوبند کې نه راغلی او انحصار منحصر دی په دیوبند کې نه ټولو کې دیوبند نشته خو حق پکې دی په شان دیوبند نشته خو حق پکې دی خو زمونږ په دې دیارو کې زمونږ په دې علاقو کې حق په چا کې نه راغلی دی په دیوبند کې نه راغلی نو چې اتباع د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې په طور او په طریقې د دیوبند باندې نو انشاءالله تعالی به الله تعالی یو کیفیت دې راته راولي یو داسې عجیبه کیفیت به یې نادر شه چې یو لس کاله سړی عبادت وکړي هغه کیفیت به ورته الله نه ورکړي او ته چې لس شپې د پیر صاحب په خانقاه کې تېرې کړي او لس شپې ته اعتکاف وکړي نو تعالی به الله تعالی دغه کیفیت دې درکړي دا راته ګپ نه لګوم یقین وکړه په دا څه ګپ لګ لس کاله به عبادت وکړي لس او لس ورځې به تېرې کړي د لسو کالو په عبادت کې او د لسو ورځو په عبادت کې به ته فرق محسوس کړي وجه د دې څه شي ده دغه لس کاله عبادت پرې بغیر د رابطې نه وي رابط په پکې نه وي لوی مزیدار یو پاور هاوس به دې جوړ کړي وي خو توربیلې سره به دې له لوډې نه وي نو چې توربیلې سره یې ونه لګي نو بجلي پکې له کوم طرفه راشي بجلي خو په پکې راځي چې توربیلې سره ولګي که نه نو دا توربیله څوک دي دا د پیران صاحبان دي به دي تاسو به دري تاسو به یې دري بیعتونو څه ضرورت دی ځکه نه کړه دې یو ښکلي مثال ورکوم ناظم صاحب او دا ټول هر څه پکې راغونډ کړم مثال یې دا دی ګوره دا موبایل ستاسو په دې لاس کې نه راغلی دې موبایل کې نادر شاه دوه څیزونه ضروري دي نو دا هلې کار کوي یو به پکې چارج اچي او یو به پکې بیلنس اچي که دا موبایل دې له چارج دی کې لکه او بیلنس پکې نه وي ناظم صاحب ناسبه دا او چې خود بیلنس دکی 2000 روپۍ دې پکې چولې وي وایا او چارج پکې نه وي بجلی نه وي او چارج پکې نه وي نو کار کوي وای کنه نو دړه دا موبایل دې نه دې کې ورکو کارونه کوي یو په چارج چې یو په چارج څه شي دی چارج وی تقوا د رحمت کوي او بیلنس څه شي دی ذکر دې کوي که تقوا دې وي او ذکر نه کوي نو چې تقوا دې او ذکر نه کوي نو بیلنس دې شپه چارج دې نشته او چې ذکر دې داسې خلک چې ذکر کوي په تقوا نه کوي په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوي نو چارج دې شته خو بیلنس دې نشي نو دا ټول مراجعه دي یو بیلنس راوړي او څه چارج راوړي اوه ذکر نه کړه د خطا خبرې کوم خو زما د خطا په خبرو باندې خفه کېږي یو 2000 روپۍ بیلنس پکې واچو څومره درجې ته چارو جوړه شوه که نه خو چې ګورې د ټاور د لاندې نه نو دا موبایل دې کار نه کوي وایي که کار کوي هلکه وایي بیلنس پکې دی 2000 روپۍ هلکه چارج پکې دی ډک دی خو بیا پکې خبرې نه راځي نو چې دا خبرې پکې نه راځي نو ولې نه راځي تاسو ته پته ده دا د ټاور د لاندې نه دا ټاور څه شی دی دا پیر صاحب دی ګورې چې ټاور د لاندې شي نو بیلنس چې بیلنس دې برابر وي چارج دې برابر وي او ټاور دې برابر وي نو بیا به د زړه خبرې شروع شي او چې دې درې واړو کې یو شی کمي نو تاسو مانه مخه کېږي بیا کار نه کېږي که ته د پیر صاحب نه خو بیعت هم وکړي که نه خو چې ذکر نه کوې نو بیا هم کار نه کېږي
او چې ته د پیر صاحب نه ښه بیعت هم وکړې او چې تقوا نه کوې نو بیا هم کار نه کېږي او چې دا دواړه د سړي یو بیعت دې نه کړی نو ګورې بیا هم کار نه کېږي نو دا درې څیزونه به دا زموږ دا کابرین دیوبند دا طریقه ده حضرت تھانوی رحمه اللہ فرمائے د اردو ډېره فصیحه ژبه ده وی جب تم لوگ فارغ ہو جاؤ تو کسی اہل اللہ کی جوتے اٹھاؤ کله چې فارغ شې نو بیا څه چلو کې د بزرګانو د اولیاء د اهل الله دا سپلیو چتولو نه ستاسو د طالبانو سپلیو چتول نه دی ګورئ چې تاسو پیرانو طالبان اولیاء الله شو نو تاسو سپلیو چت کې یو خوا کې نه بل خوا کې نه مراد ته نه سره مراد ته خدمت ته خدمت وکړي اولیاء الله د دې بزرګانو په مجلس کې کېنا په صحبت کې چې کېناستئ نو ان شاء الله زمونږ دا عقیده ده چې د صحبت اثر الله تعالی په قلب باندې ډېر زیات کوي مونږ نقشبندیار یو ښه پیر صاحب نقشبندي دی زم نقشبندي ما مونږ د یو پیر مریدان دا مونږ ته نقشبندیان وایي زمونږ د سلسلې خاصه ده د سلسلې په دوه څیزونو روانې وي ښه یو په اسکار او په جذب او په تعلیم باندې قادریه چشتیه دا په اسکار او په وجد او په تعلیم باندې روانې او یو زمونږ سلسله ده چې مونږ ورته نقشبندي وایي دا په صحبت د پیر سره او په سلوک د پیر سره او په توجهاتو سره روانې وي ته چې څونه خپل شیخ سره کښېنې څونه چې ته د خپل پیر صاحب سره کښېنې څونه چې ته د هغه په مجلس کې نه ناست دی او هغه تا ته بیا په نقشبندي طریقې سره انشاءالله توجهات کوي ستا دې زړه ته به الله تعالی یو تسکین او یو نور او یو خیر او برکت راولي دا ملفوظ ما له حضرت صاحب نه لیکلی دی حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه نه د بخاري په حاشیه باندې او د ملفوظه د دې تجلیات او فریدي په دې دریم جلد کې روړم دی ما له حضرت صاحب د بوسکو مې حضرت صاحب دا مریدان او دا ملګري چې زموږ راځي دا څنګه راځي دا تعلیم نه راځي که توجه نه راځي وي دا هم تعلیم نه راځي هم توجه نه راځي دا تعلیم په وخت کې به ورته څه کې تعلیم کې او د توجه په وخت کې به ورته څه کې توجه دا دواړه طرقې دا دواړه طریقې او دا دواړه د خیر ذرایع مونږ جمع کړي دي الحمدلله دا ستاسو یو ډېره ښکلې مجموعه ده زما زړه ډېر زیات خوشحاله شو او په دې مې خوشحاله شو چې ټول انشاءالله اهل الله راغلي صوفیان راغلي نیکان راغلي او د خلکو خبرې مه اورئ د خلکو به رستو یو خبرې کوم یو دوی میزه یې ورته راوغورځوه په خیر انشاءالله خدای خلک د خدای په قهر اخته دي د خدای په قهر ځکه اخته دي چې نه په خپله د نیکۍ کار کولی شي او نه بل څوک د نیکۍ کار ته پرېږدي هلکه اجتماعي اعتکاف نشته اجتماعي اعتکاف نشته دا بېلکۍ لګیا یي کله ناکله یا د خدای ظالمه د دې اجتماعي اعتکاف د عدم جواز دلیل څه راغلی بیت الله کې څو پورې د کرونا نه نو ټول خلک به اجتماعي اعتکاف وایي که نه ټول به په خپله اعتکاف کړی دی الحمدلله تاسو ټول چې عمرې له لاړ شئ نو په بیت الله کې اجتماعي اعتکاف کېږي او که نه کېږي کېږي که نه په مسجد نبوي کې اجتماعي اعتکاف کېږي او که نه کېږي کېږي که نه دغه شانتې په بیت المقدس بیت المقدس کې اجتماعي اعتکاف دا د امت توارث راغلی دی زه ادله تاسو ته نه یم بیا لږ مشکلات راځي خو دا توارث دی توارث یو قوي ترین دلیل راغلی توارث دې ته ویل کېږي چې امت بې درجې تواتر څلور طبقې دي څلور قسمونه راغلي چې طبقه بعد طبقه راغلي او امت په هغې باندې یو شان رارواني نو بعضې اعمال داسې دي چې هغه باندې امت یو شان یو نقطه به ځان سره یاد ساتي خفه کېږې به نه ګورې ښه هغه دا دی چې مونږ دې طریقې ته سنت نه وي دا مونږ په مرتبې د جواز کې ګڼو څه کې مرتبې دا ټول کارونه مونږ داسې ګڼو ما یو والي راغی ما ته ویل دا کار خو د الله پیغمبر نه دی کړی صلی الله علیه وسلم صحابه نه دی کړی نو مونږ هم راګیرو ما ته یې ښه لکه دا خو رښتیا د الله پیغمبر صحابو نه مې ته له کوم ځای نه فارغ شوې وایي زه د فیصل آباد نه فارغ شوې مې فیصل آباد نه چې ته فارغ کېدې نو دوره دې کړې ده یو کړې مې ده مې دوره کې دې شوې وي بخاري مې ویلي دي ترمذي مې ویلي دي مې هیئت اجتماعیه سره دې ویلي دي استاد درته ځان دې ویلي دي یاره هیئت اجتماعیه سره استاد راته ویلي دي مې زه درته دا دعوه کوم چې نه بخاري او نه ترمذي د الله پیغمبر او صحابه په هیئت اجتماعیه سره نه دی ویلي یعنې ما ته د چا پلار ثابت کړي چې صحابه بخاري او ترمذي ویلي دي وایې که نه ویلي یاره دغه پرېږدی دا وروسته څونه ائمه چې دي په هیئت اجتماعیه سره چې کوم دي دا د سنت قایل خو نه دي دا مونږ چې څونه اعمال کوو د دې طرقو ګورئ
مونږ یو دا نقشبندیه ده، مونږ یو دا قادریه ده، دا مونږ سنت نه ګڼو. ګورې دا یاد ساتئ. حضرت صاحب نه ما یو بل ملفوظ لیکلی. حضرت صاحب یو علاج دی، یو په علاج کې ډسپرین استعمالول دي. دې ته مونږ په خپل اصطلاح کې که پوهېږئ تاسو ثبوت د شی باصله او ثبوت د شی بوصفه وایي. ثبوت د شی باصله علم ثابت دی په اعتبار د دې سره چې کېږي، جهاد ثابت دی په اعتبار د دې سره چې کېږي، تبلیغ ثابت دی په اعتبار د دې سره چې کېږي، نفس تبلیغ ثابت دی، نفس جهاد ثابت دی، نفس علم ثابت دی، نفس تصوف ثابت دی. او که څوک دوی چې په دې علم کې شرع جامع وینا سنت راغلی ده، یا څوک دوی چې په دې علم کې هدایه وینا سنت ته، نو دا سړی بیا د نتیجې وایي. ځکه د یو داسې کار ته سنت دوی چې هغه سنت نه دی. اوس داسې ولې هر کار مجاهدین کوي چې عمده کار سنت دی، تبلیغیان کوي چې عمده طریقه سنت ده. نه، دا په مرتبې له څه کې نه راغلی ده جواز. او نه پېښې چې څوک ورته وایي چې لکه دا بدعت دی، دا د دې خلکو د خولې ورغولي نشته. یو ځای کې فیسبوک مې وختي کته چا راته وښایي مې چې نه یو ملا تلم او دلته راته ومې چا هلته بیا به پیر ځای پسې خبرې کړي وایي چې دا تاسو هلته دی او دا تاسو دلته دی. نو زما ذهن کې راغله چې ستا مثال د ترخو اوبو راغلی او د پیرانو او د دیوبندي علماو مثال د خوږو اوبو راغلی. نو ګوره ستا مثال خو د ترخو اوبو دی، کولور کې اوبه پرتې دي، چینه د ترخو اوبو ده. طالبان د باندې فلحال دوکه شي درشي دل، خو چې خوله ته دې ور واچوي نو بیا دې توکي وي لکه د اوبه ترخي دي. دا سړی پیپرې دی ګورې ښه ورځی والا د اوبه څه دي ترخې. او د علماء دیوبند مثال او د پیر صاحب مثال د څه شي راغلی؟ د خوږو اوبو دی. الحمدلله خوږو اوبو نه لرې نه خلک راځي، او د ترخو اوبو خوا ته چې یو ځل دوکه شي ورشي ویسکي بیا ولا څوک نه ورځي. ګورې یاد ساتئ. د علماء دیوبند مثال د څه راغلی؟ د خوږو چشمو راغلی. دې کې به د لرې خلک راځي. زما انشاءالله دا امید دی چې دا سلسله به ستاسو کامیابه شي، نور هم کامیابېږي انشاءالله. الله دې پکې خیر او برکت واچي. خو تاسو به په دې کې انشاءالله یو څو کاره کوئ، یو خو به اخلاص پیدا کوئ. دا عظیم شی راغلی دی. زما دې عملي ته خاص کر دغه ده استدعا ده. ناظم صاحب څه شو؟ ناظم صاحب ته مې دغه ده درخواست دی. دې ناظم صاحب ته مې نادر شاه پیر صاحب ته مې پیر صاحب ته خو دغه نشم کولی، استدعا نشم کولی. خو د خیر دې درخواست خو هر چا ته سړي لیکلی شي چې اولنی کار دا دی چې اخلاص په ځان کې پیدا کوو. دا به نه وي چې زمونږ د دې اعمالو د وجې نه او یا د نور اشیاء د وجې نه مونږ یو جامګټه صرف جوړ کړو. نه، مونږ د دې سالکینو د قلوبو مدعا کړو. مونږ دا یو لاره کلاو کړې ده د عرفان الله. زمونږ مقصد دا دی چې د اهل الله یو جامګټه جوړه شي. جامګټه جوړول دا بهتر دی. مدینه منوره کې چې کله د صحابو جامګټه جوړه شو نو دین بیا قوت ته ورسېد. کله چې د صحابو یو جمع جوړه شو نو الله تعالی بیا استکمال د یو عظیم الشان اسلامي سلطنت وکړو. نو ستاسو دا جامګټه ده، خو تاسو به په دې کې انشاءالله اولنی کار د اخلاص کوئ چې انما الاعمال بالنیات، چې ستاسو په دې مجلس کې د اخلاص د وجې نه الله نور راوړي انشاءالله. د اعمالو د وجې نه به راورېږي. دا زما د الله نه امید دی. او تاسو چې څونه مجمع ناسته یې دا انشاءالله اهل الله یې، او چې تاسو څونه اخلاص وکړو نو ستاسو د اخلاص د اثر به الله په دې خانقاه باندې وکړي انشاءالله. په دې خانقاه نه پس به الله تعالی په دې کلي باندې وکړي. دا ګڼ من به ته الله تعالی لرکړي. په دې علاقه، په دې ضلع، په دې ملک، په دې وطن باندې به الله تعالی دا ستاسو د اخلاص اثر وکړي. مونږ ته به ستاسو د اثر الله تعالی منتقل کړي انشاءالله. نو اولنی شی دا دی چې اخلاص به کوئ. بل په نصاب باندې به ځای غوري. څه به دی؟ نصاب پېژنئ که نه؟ دا تاسو ته چې دی دا شاته چې کوم پروت دی دا یا کوم وظایف چې د پیرانو صاحبانو دا نصاب دی. په نصاب باندې به ځای تاسو لکه ښه ګاډۍ سړی درکړي، خو چې هغې کې تاسو پېټرول وانه چوئ نو هغه ګورې بیا مزل نشي کولی. نو درېیم عرض مې تاسو ته دا دی چې تاسو به په اخلاص باندې او په ښه مزېدار په نصاب باندې دی. بل یو شی دا دی چې تعجیل به نه کوئ. څه به نه کوئ؟ تعجیل څه ته ویل کېږي؟ حضرت طالب رحمه الله تربیت الصالح کې یو ډېر ښکلي کتاب دی، تاسو ځان له پیدا کړئ. ښه تربیت الصالح کې حضرت طالب رحمه الله نه یو مرید تپوس کوي. مرید ورته وایي صاحب 12 کاله مې وشو مجاهدات مې وکړو، 12 کاله مې وشو
اعتکاف مې وکړ 12 کاله مې شو بیعت مې کړی دی خو پس پیږم نه زمونږ دا مریدان کله را کله داسې کوي سیر زه په هوا نه الوتم مونږ ورته مونږ په هوا نه الوتو نو ته به څنګه په هوا والوتې بس حضرت تانوي رحم الله فرمایي د تصوف مقصد څه راغلی هغه چې هغې کې لږ ورته سستي وي او هر هغه معصیت چې د هغې نفس تقاضا کوي زما په خبرو پوهېږئ که نه هر هغه طاعت چې هغې کې لږه سستي وي او هر هغه معصیت چې نفس یې تقاضا کوي دا سستی په چستی باندې بدله شي او دا تقاضا د نفس ختم شي بس دا د تصوف غټ عظیم الشان خیر تعالی الله تعالی درکړه داسې تاسو مه وایئ چې موږ ته به کشفونه شروع کېږي الله دې درته شروع کړي دا مه وایئ چې موږ ته به کرامتونه صادرېږي الله دې دنه صادر کړي دا ټولو نه غټ مقصد بس تاسو په دې لار کې په دې تصوف کې په دې چیلو کې په دې اعتکافونو کې د الله د رضا حصول راغلی وي د آخرت خیر او برکت راغلی وي او اتباع د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ټولو نه عظیم الشان سرمایه ده چې یو سړي نه ډېر کرامتونه صادر شي او ډېر هم کشفونه راشي خو چې الله ترې ناراض وي اګر چې دا نه کېږي د ناراضه نه کېږي خو په نعوذ بالله من ذلک ناراضه شي یا په اتباع د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي یا د مخلوق مقصد پکې نه راغلی غیر الله پکې وایي ناظم صاحب ګټه یې کړه